مشر رور په کشران ورونو باندې دومره حق دی لکه څومره حق چې د پلار په خپلو بچو باندې دی. زما محترم ورونو رشته دارۍ وپالئ، رشتې مه ورانوئ. مونږ او تاسو کې چې څوک رشته دار زمونږ په غټ منصب او غټه عهده باندې راشي ټول بیا برید کوو. په چک پوسټ باندې پولیسو ته هم نه ودرېږو. د ډیپټي کمشنر صاحب زوی یمه، د ډي پي او صاحب ورور یمه، هر ځای کې برید کوو. ولې؟ رشته داري مې د ډېر یو غټ افسر سره ده. نو چې کوم کور ته د الله رشته داري نصیب شوله، کوم کور ته د الله خپلوي نصیب شوله، ای وروڼو ناس په عرش باندې فخر، ناس په فرش باندې فخر په هغه باندې په عرش باندې کیږي. دا خوش قسمته خلق الله رب العالمین په خپله منتخب کوي. ژبې ډېرې وي، الله هرې ژبې ته د قرآن تلاوت نه نصیب کوي. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الله فرمایي په فرش باندې چې قرآن مې چاته ورکړی دی، بر سلیکشن بورډ مې قائم کړی دی او سلیکشن مې ورله په عرش باندې کړی دی. د یو سړي به 5 بچي وي، په دې کې به حافظ قرآن څوک جوړېږي؟ دا فیصله الله په عرش باندې کوي. په دې 5 ژبو کې به کومه ژبه په قرآن لمدېږي؟ په دې 5 بچو کې به د کوم بچي سترګې صبح او شام د قرآن دیدار کوي؟ په دې 5 بچو کې به د کوم بچي غوږونه د قرآن په نور په اورېدلو منور کېږي؟ په دې 5 بچو کې به کومه سینه الله د خپل کلام پاک دپاره تخته جوړوي؟ دا فیصله په کوم ځای کېږي؟ دا په عرش باندې کېږي. دا فیصله څوک کوي؟ دا الله کوي.